كلامه المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. که بیا زمانه ییر شنو یو پیغام دی یو درمن سړی او هغه درمن سړی دا و چې پاکستان نن سبا ډېر په بد حل دی. کم خلق چې ستا د حفاظت دپاره ووایي لکه پولیسو ته وینا وکړئ، پولیسو ته رپورټ ورکړئ، پولیسو ته ټلیفون وکړئ، هغه پولیس په خپله دهشتګردۍ شکار دي. په سوونو کسان ترې شهیدان شو. دې نه پته لګي چې زما ستا حفاظت څومره کمزوری شو. دویم نمبر دا ده چې مهنګایي دومره ډیره ده چې غریب سړی وایي چې یا خدای پاکه موږ چې به کم استن موږ ته ډایزیپام په 3 روپۍ میلاوېده په 100 روپۍ ده اوس. او بل طرف ته عوام زموږ بې حسه دي، دې ته فکر نشته. سیاستدانان په یو بل اخته دي. باجوه غونته کې سړی چې د دې ملک چیف اسټاف و د هغه دپاره ټول سیاستدانان یو شو چې دله ترقي ورکو. او که فرض که انډیا وته چې زموږ سره مذاکرات وکړي مودي، نو هغه سره مذاکرات هم کوي خو واپس کې نه کوي، یو بل سره نه کینی. نو سیاستدان ستا بې حسه دی، عوام دی بې حسه دي، او وایي چې د عدالت نه د ریلیف څه تمه نشته. کو فرض کا ډیر قیمتي خلق کینی او څه فیصله وکړي د پاکستان په باره کې، نو وایي زموږ یقین دی ایگزیکیوشن لفظ هغه استعمال کړی و چې هېڅوک نشته چې دا ایگزیکیوټ کړي یعنې نافظ یې کړي. ځکه چې هر چا ځان له په کینیډا کې یا په امریکا کې یا په برطانیه کې کور اغستی ریوال ته تختی. او اکثر خلق هوښیارو خلقو ته ټلیفونونه کوي چې هلکه پاکستان نور د اوسېدو ځای نه دی، راوځئ بار ته ځئ. مطلب دا چې په خپل ملک کې نه اوسو، په پردي ملک کې به د بېعزتۍ ژوند تېرو. د بېعزتۍ ژوند هم په پردي ملک کې خوښ دی، په خپل ملک کې عزت نه دی خوښ. نو د هغې سړي وینا دا وه چې زما چې قرآن کتنو ما ته پته ولګېده چې د دې بله لار اوس نشته. ما سوا د دې نه چې خپل قوم ته ټولو ته ښځو ته او نارینهو ته وینا وکړئ چې استغفار ډېر وایي. دلیل ورسره دا و چې د یونس علیه السلام قوم چې خدای د تباهۍ فیصله کړې وه چې هغو استغفار شروع کړه، ټول لووتل او چغې کړې، نو الله معاف کړو. بل دلیل یې دا دی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. تاسو استغفار ډېر وایئ یرسل علیکم السماء مدرارا، الله به د باندې باران وورئ. ویمددکم باموال وبنین، بچي به دلم الله بچ کړي، دماکې به نه کېږي. نو دا زمونږ د وس ده کم از کم 100 پیرې خو چې هر سړی استغفار وایي د ورځې، او د دې نه به زیات وایي اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، خصوصا زنانه چا په کورونو کې استغفار شروع کړي. وی مایوسه کېږئ مه، ځکه مایوسي کفر دی. نو دا زمونږ یو پیغام دی چې استغفار به وایو، زمونږ سره بله لار پاتې نه ده. هغې مجلس کې مونږ خبره کوله چې استغفار وایه نه. یو کس ما ته ویل دی هلکانو نه کوئ تپوس وکړو دې استغفار نه پېژني. ځکه د دې قوم سره د دې غم دی چې کرکټ په څنګ ډیولپ کېږي، خو د دې غم ورسره نشته چې پاکستان به څنګه بچ کېږي. دا قوم په کرکټ خفه دی چې پلانې میچ ولې دلته ونه شو، خو د دې ورسره څه غم نشته چې د خدای دین ولې شاته پاتې شو، خلق په یو بل ولې راولګېد. د دې نه بله د غم خبره شته چې نیکان خلق چې د مدرسې طالبانو په سوونو کسان ماشومان به وچڼي بچو ته موږ وایو، هغه په کشتۍ کې ډوب شو. چې څومره کورونه به، څومره میندې به، څومره پلاران به جاړي. او بیا دا چې پولیسو دومره کسان چې شو، نو یو کس پکې د 4-5 خویندو ورور دی یو، او اوس یې واده شوی بله ورځ. دا د غم یو ماحول دی. خو که فرض که ته سیاستدانانو د اسمبلۍ اجلاس ته ګورې،
نو داسې خاندي لکه چې اډو د سره څه غمي ده، خفه پې نه دي. نو یوه خبره دا وه چې تاسو کوشش کوئ چې د دې غم نه د خلاصي دپاره یو قرآني هدایت دا دی چې استغفار ډېر وایه. او دویم هدایت دا دی چې موږ د قرآن نه معلومه کړې ده. هغه کس وایي ما قرآن ډېر کتلی و، نو ما دې دپاره ویلي چې استغفار نه پس تاسو مونځ له زور ورکوئ، مونځ کوئ. هر څومره اهم میټینګ چې هر څومره اهم کار چې په مانځه پسې پرېږدئ او مانځه له د لیوني په شان منډې وښئ چې تکبیر اوله د نه پاتې نه شي. وی دلیل د دې دپاره سره دلیل دپاره دا دی استعینوا بالصبر، دا بل برا سره تاسو وایئ والصلاة. الله وایي چې تاسو کله بد ګیر شئ نو زما نه امداد چې غواړئ نو یو طرف ته صبر کوئ، بل طرف ته مانځه له زور ورکوئ. وی موږ دا څه ګناه کړی دی چې موږ دومره په بد حال یو. وی دا یو ګناه تا دا کړی دی چې ستا ته مسلمان یې، الله تعالی ستا نه تمه کوي چې ته به څه خیر کې. د کافر نه کوي، هغه هغه له جنت نه ورکوي. اکو هر څومره ښه شي هغه له دوزخ ایښی دی. تا کلمه ویلې ده. بیا به مسلمانانو کې سپیشلی دا ستا ملک دی چې تا ویلي و چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. خو هغه خبره اوس خلقو ټوله شاته غورځولې ده، هېڅوک هم نه وایي. ایون مولان هم نه وایي. د مولانو دا ټول بیانونه ته ګوره، زیاده تا ته به دا ووایي چې یاره نرخونه ګران شو، نرخونه کم شو، الیکشن وشو، الیکشن ونه شو، خو د دین خبره او پکې وانه اورې چې کله تا د الله سره لوز کړو چې زه به دغه کوم، دا ملک به رالم په دې کې به اسلام کوم، اوس نه کې. نو الله وایي چې ته په خپله خبره کې نه جو، زه په خپله کې نه یم. نو دا دوه خبرې یو پیغام دی. اول کې ما ځکه وویې چې زموږ نه بیا هیر نه شي چې یو دا آسان هم دی، یو هغه دی چې زما د هغې ملګري د وینا مطابق چې څوک استغفار نه پیژني به ډېر بدقسمته یې لږ بی، خو چې استغفار ډېر وایي او بل مانځه له زور ورکوي او په یو مانځه کې چې د خپل ملک او د خپل قوم دا حالت هیر نه شي. د الله نه غواړي چې الله خیر کړي. خطرناک صورتحال دا دی چې دلته کې په دې ډګر کې او زموږ په دې ښکته تاڼه کې چې دا کم پولیس ناستي د دې په ځای چې بیا سیکان دلته ناستي هغه بیا فیصلې کوي. زمونږ مخکې طالبانو په صورت کې چې راغلو نو اکثر زمونږ خپلوانو او په مسلمانۍ کې موږ نه زیات ښه ګاڼو، موږ د هغو نه تښتېدلو چې سیکانو سره بیا څه کوو چې انډیا راشي خو سیکان به راځي دلته که نه. چې ستا سره دا غمي چې الله دې هغه ورځ په موږ باندې رانولي. وی الله تعالی په خپل کلام کې ویلي ومن اعرض عن ذکري، چا چې زما د ذکر نه مخ واړو نو فإن له معیشة ضنکا، زه به وله زندګي تنګوم. زندګي ستا دومره تنګه ده چې یو سړی اجامت له نه ځي چاپ ته ځکه چې پیسې به رانالي، زما سره خو نشته. نو دا به زه د څه شي له پوره کوم؟ په ګاډي کې نشم تللی ځکه ټکټ را سره نشته. پخوا چې 3 روپۍ ټکټ و هغه اوس 300 ته رسېدلی. لکه په جاز کې تا ته تله پرېوتل نو لا بیا څه کوې 1 لاک روپۍ ته چې د کراچۍ ټکټ ورسي او یې وړه را کره نشته او چې دغه ته ځمه میل ته ځمه هلته ولاړ یم نوم به ټول ورځ الي نو دیاړي به څه کوي؟ او ضروري نه ده چې میلاو شي راته، کیدای شي چې خلک ګڼي اما ته وایي ته سبا راشه. دې ته وایي ځوان کا، زندګي تنګه شي په سړي باندې. فإن له معیشة ضنکا، دغه زندگی به ډېره تنګوي. نو زموږ زندگی تنګېدو واله ده. او الله وایي چې ومن اعرض عن ذکري، چا چې زما د مخ نه د ذکر نه مخ واړو. نو د ټول نه غټ ذکر ما چې اول ووی هغه دا دی چې مونځ چې دی هغه وله ذکر الله اکبر، د الله ډېر غټ ذکر دی. نو موږ دوه پوینټه ایجنډه ووې. نمبر 1 دا دی چې موږ به استغفار ډېر وایو او نمبر 2 دا دی چې مونځ به نه قضا کوو. چې سار په مانځه کې دومره ګڼئ لکه څومره چې جمعې په مانځه کې ګڼه وه، دې ته وایي مونځ. خو چې د سار په مانځه کې تکبیر والا هي یا دغه نه امامتۍ والا نه یې چې امامتۍ والا تکبیر نه والا نه نو دا بیا مونځ نه دی، مونځ به بیا کې. وایي د زمونږ کمزوري څه ده؟ بله کمزوري زمونږ دا ده، دا یو فارموله ده، دا به نن په دې باندې بحث کوو. نمبر 1 دا دی
آسان مشکل مشکل آسان کله چې ته آسان کارونه کوې نو مشکلات به ډېرېږي وی دا څه وایي وی آسان کار دا دی چې بجلی نشته ته وایې بجلی نشته ټوله ورځ تقریبا نن نه وه د شپې هم نه نو دې لپاره اوس څه کول غواړي نو دا دی چې په جومات کې څومره خلک مانځه کوي جو خیرې کوي دا یو آسان کار دی موږ ټول دا کوو کله چې موږ په مانځه ودرېږو نو د مانځه په وخت کې په هغې وخت کې چې کله ته ودرېږي بجلي لاړه شي نو خلک وایي دا د کافر بچي دي د مانځه په وخت کې بوتله ناستانه څه خبره ته په باندې په ومونځ کې که په ونیمې کې چونکې دا خیرې کول یو آسان کار دی موږ آسان کار کوو دویم آسان کار دی یاره وایي څوک نشته ویل تور څه خلق دی نو راوځي نه نو دلته دا روډ بند کا نو بجلي هم نشته روډ دې بند کړو نه یو کس هسپتال ته وړ نارې په لارې کې دې ورته بند کړه هر آسان کار مشکلات بڑھاوي او ګران کار چې هغه اسانه راولي نو ګران کار څه دی وی ډیم جوړول نو تا کالاباغ ډیم جوړ نه کو په کار چې ستا ډیم وي نو چې کالاباغ ډیم جوړای نه وای زه به په دغه په بم باندې الوزم نو بجلی خو په د کالاباغ ډیم نه پیدا کیږي نه خو ته نه جوړې په دې جلوسه په دې خیرو باندې خو دغه نه کیږي دا ته چې مې خیره په دې خو بجلی نه پیدا کیږي کوم خلکو چې ځان کړهولی و ګران کار یې کړی و نو اساني راوستې ده لکه دا بلب ته تاسو ګورئ دا به چا جوړ کړی که نه دا بلب چې چا جوړ کړی و د هغه نه ایډیسن نوم و هغه تقریبا 200 پیرې د دې په جوړولو کې خطا شوی و نالایقه دومره و چې په کوم سکول کې سبق وی نو د سکول پرنسپل د سکول نه ویستو دا ایډیسن ایستلی و دا چا چې دا بلب جوړ کړی او خط یې وله ورکو چې ستا را بچی ډېر نالایقه دی ولا ورکو ستاسې به اوبه رانه دی که نه خو ته بړقېږې نه زه د خپل خورویونو ته هم بچی ماله لګي اوبه چېرته وګورئ دا دغه به وګورئ دا پرېږدوه سړی ګیلاسو دته ګناه نشته دته نشته نه نه خیر دی که دې کې شي که نه نو په هغې کې وی چې ایډیسن چې وی هغې مور ته چې دغه لاړې اطلاع نو هغې هغه خط د خپل بچي نه پټ کو اوی چې بچی په دې کې لیکلي چې ته ډېر قابل انسان یې او بیا په هغه باندې محنت وکړو نو هغه بیا ایډیسن ته جوړ شو هغه بیا دا بلب ایجاد کو چا چې کړاو کړی ځان یې کړولی دی شپې روڼ کړي دي هغې رڼا خوره کړې ده او چا چې اساني صرف تش خیرې تش بد ویل صرف جلوس ایستل روډ بندول چې څوک سبق وایي نو هغې ته سبق د مدرسې د پاره د پیسې په جنت کې به یې ځای نه وي په دوزخ کې به ګسې هغه سړی بیا چیټ راغستی وي ډاکټر صاحب دا ستا چیټ دی او موږ له دا دوایي راکړو دی سره یا ښه شو یا ښه نه شو هغه اکثر د دوبي چیټي نو هغې ته مایدا خو ستا نه دی نو هغه وي زه خو نه پوهېږم نو تا ولې دا سندره ویله چې چچ به دې اخیستی تا به چې سبق د مدرسې دپاره د پیسې اوس خو تا تور ټکی ویلی وی نو پردی چیټ په دې پېژندک که نه چې دا زما دی کو پردی دی نو کله چې کار ګراني که نه نو هغه ډېره اسانۍ راولي چې کار اسانی نو هغه بیا ډېر مشکلات پیدا کوي د دې وجې نه ما تا به یو څو ګران کارونه کوو لومبنی ګران کار دا دی چې موږ یې دلته کوو ګران کار دا دی چې دا موږ دلته کې چې کم ناست یو نو موږ د مختلفو خاندانونو ممبران یو دا خاندان چې دی د کورونو نه موږ راوتي یو او زموږ دا کورونه چې دي دا د 2 کسونه جوړ دي یو مور دی یو پلار ده او د مور د پلار نه چې کم کسان پیدا شي دی ته بچي وي نو دا 1 وے ټریفک نه دی 2 وے ټریفک دی 2 وے ټریفک دی چې ستاسو ذمہواری دی هغه به ته پوره کې او د هغې څه ذمہواری دی هغه به هغه پوره کوي دا یو ګران کار دی دا به کوو لومبنۍ خبره چې موږ د قرآن نه کومه پته لګولې ده چې دا موږ ته یادي چې دا خبره د زړه نه وباسئ چې ته به د الله د ذکر نه به تا مخ اړولی او ستا ژوند به ښه داسې نشي کېدی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا دا الله تعالی کلکه خبره کړې ده دا کلکه خبره ده چې تر څو پورې ته د الله د ذکر نه تا مخ اړولی 2 ذکرونه موږ ووې یو په هغې کې موږ وایو چې دغه به ډېر کوو استغفار به ډېر وایو او بل لا چې مونځ به موږ نه قضا کوو که د دې نه ته مخ اړین ستا حالت نشي ښه کېدی هغه وایي دا څنګه وی موسی علیه السلام یو دغه په امت کې یو کس و نو هغه به مونځ او دس هم نه کول چې د دنیا څه وراني دی به یې کول نو الله موسی علیه السلام ته هغه لکه پیغور ورکو وی ما ته وګوره ښه ټیک ټاک یم سم دم یم او یو خس نیکي نه کومه ما کې څه چل دی ما ته خواړو څه ونه شو
نو موسی علیه السلام الله ته وی هغه به کلیم الله نو د الله سره به خبرې کولې نو الله ته چې دغه ما سره یو ملګری دی هغه ماله پیغور راکوي نو هغه ورته موسی ته نه خبر د هغه نه ما د سجدې توفیق اخیستی دی. کوم خلقونه چې الله د سجدې توفیق والی په ځان نه پوهېږي او کومو خلقو له چې الله د سجدې توفیق ورکړي هغې نه دي خبر دا ډېر خوش قسمته دي. نو اکثر کسان داسې په ډومبي صف کې ولاړي او اکثر کسان دي چې هره ورځ ترې رکات شوی اینه ته کیلکولیټ کوه لیکه پسې نو رکات دې شوی د سجدې توفیق چې ستا نه وانغستی شي. وی دا ته چې که نه یو مور پلار دی یو بچي دی مور پلار د پاره بچو ته وي چې دا ټو وی ټریفک دی نو بچو ته څه وي وبالوالدین احسانا تاسو بچي چې د والدینو سره به د احسان معامله کوئ او ستاسو د اطلاع دپاره دا الفاظ په قرآن کې 9 پیرې راغلي دي. نو موږ دا دلته چې کوم بچي ناست یو که نه چې پلاران او مورې ژوندي دي خوش قسمته دي نو د هغې دا ذمواري ده ګران کار به کوو آسان به نه کوو ځکه آسان کار مشکلات راولي. د ټولو نه آسان کار دی چې کیله وخورې جو دغه ځای کې ارتا او پوستکې نو تا یو آسان کار وکړو څه کې چې ډسبین ته رسې اکه دلته د اودس کاو او خراش کې دې راپرېږو نو څه له پې وباړې یي به که نه ځکه آسان کار ته کوې که نه اکه زنانه د کور نه ښځله راړتاوله نو کوسې ته ول نه راړتوي بل خوا یې چېرته وړي دې ته آسان کار وایي. خو دا دومره مشکلات پیدا کوي چې دغه سړي چې یو سړي خراش کولی جو الټۍ کولې ولې وی یاره دلته خدای دې خوار کړي چا خراش کې توی کړی دی او اوبه یې پې نه دی ډوم دته خیرې کوي هم دې پې الټۍ ولګولې. اتا چې د کیلې پوستکی ورتاو کړی یو سړی په لارې تو هغه پې وښویدو د هغه ملا ماته شوه او ډاکټر صاحب ورته وایي چې 50,000 شپېته زره پې لګي دا ستا د کیلې د وجې نه که دا تا ځای ته رسولی و ته په لینډ کې څه له ودرېږې ځکه دا یو ګران کار دی. نو چې ته کله دغه ته لاړ شې بینک ته نو د دې بلې غاړې ورشو یاره زما را کار مخکې وکړه دا خلق به یي دا ته آسان کار وکړو ټول خلق ته خیرې کوي پلانې لینډ نه فالو کوي. د دې وجې نه ته به کوشش کوې چې ته ګران کار وکړې. کومو خلقو چې سبقونه ویلي ځان یې کړولی لکه تاسو ګورئ د خپل شیخ صاحب ته د چې ځان کړولی او بیا یې ترجمه کوله د ده ترجمه په سپیکره یا په هغې میډیم وګو شو اف ام باندې وه نو د ډېرو خلقو ته پته ولګېده چې زموږ دا ښځې چې دي دا زموږ ښځې نه دي دا موږ غلط نکاح کړی دی ځکه د محرم سره هغو نکاح کړی د چغرزونو پسې خلق راغلی چې اوس څه چلو کړو رڼا یې خوره کړه دې ته رڼا وایي. ډاکټر صاحب چې ځان کړولی وی خدای دې خوشحاله کړي په نیمه شپه را باندې دړ راغلی و چې ور ورته مې وټکاو نو وی نیغ ولاړو دا د رڼا خوره کړه ځکه چې د محنت کړی. نو ګران کار دا دی چې ته بچې نو ستا د پلار سره به ته څه کې د احسان معامله به کې او په قرآن کې ما څه څو پیرې راغلی 9 پیرې راغلی نو 9 کارونه خو به کول غواړي که نه. نمبر 1 د احسان معامله دا ده تر دې ځای نه دا پیغام اوسي چې خپل پلار ته به توحید ہے دې ته دینی احسان وي. یو دنیاوي احسان دی یو دینی احسان دی. ډیر خلق دی چې پلارانې سیګریټس کی ډیر خلق دی چې پلارانې ګیره نه پرېږدي ډیر خلق دی چې پلارانې جواري کوي ادا بچی تنګي. نو هغه کس تلی 9 میاشتو له 9 میاشتو له چې واپس راغی زه یې ځان له کړم ما تېره زما دا پلار دې پوه کړی مې ولې وی ماسخوتن ټوله شپه ټي وي ته ناستي دې ته وایي. ستا سره د خپل پلار غمي چې دا زما دا پلار چې دی دا په څه بلا اخته دی د هغې دپاره ځکه تو سره توحید نظریه ښیې او ستا مور چې ده هغې ته چې په کور کې څه تکلیف شي ناسه وایي پیره بابا دا بل لا سره تاسو وایي په نیکۍ راورسئ. دا د شرک کلمه هغه وایي دا مور به څوک پوه کوي چې مورې دا خو شرک دی په نیکۍ به صرف الله را رسي پیره بابا نشي را رسېدی یا په خدای به شي په تا به شي. نو دا د توحید نظریه هغه ته ښول هغه په دې پوه کول چې هغه انډر پلی نه کوي په دې پوه کول چې جواري نه کوي نه ایلې کې راته یو کس خبره کوله وی کلیوال دې په ما باندې دوره پیسې وبایللې بیا را باندې دوره وبایللې نو اخر کې را باندې دوکان وبایلو نو بیا زما یو یار ما ته وښوی وی هغه سار راغی 40,000 روپۍ راوړې په هغې مې معاف کړو نو هغه په تبلیغ کې په شب جمعه کې ما ورته مې هغه پوښا چې 40,000 روپۍ دې وړې وې وی تا ته چالو وې مې دا خو ډېر پوښانۍ خبره ده دا چې کوي دا جوارګر چې دي تر دې پورې چې دي خپلې ټبرې بایللې دي دی وجه نه چې ستا سره دا غمي چې زما پلار دی جوارګر نه زما پلار دی ایتیست نه زما پلار دی عیاشي نه کوي او د هغې دې ته توحید وي دا احسان ستا ذمه ده.
د ادب او آداب دغه به نه پرېږدې خو ته به کوشش کوې چې ستا دا پلار او ستا دا مور چې دي دا په نیکۍ راشي د هغې دپاره به کوشش کوې. ابراهیم علیه السلام چې خپل بابا ته وې یا ابتې ای باباجي یا ابتې ای باباجي چې هغه ورته وې زه به دې په ګډ لارجمنکه زه به دې په ګټو باندې وولم دې ځای نه اخوا شه نو هغه ورته په جواب کې کنزل نه کول هغه ورته څه وې سلام علیک پتا مې دې سلامي استغفر لک ربي زه به خدای ته سوال کوم چې تا معاف کړي. ته به انتهایي ښه خبره کې انتهایي خوږه به وایې پلار ته به داسې نه وایي چې په تندر یخ شي دا ستا حق نشته خو ته به کوشش کې ګوره دا پلاران دومره خواږی چې ډېره دلچسپه قصه ده د صحابو باره کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب په لار روان دی ورسره یو بل یو کس دی د ابن سعید عروه دا عمرو ابن سعید دا هم یو صحابي دی نو د دې عمرو پلار چې دی دا کافر تیر شوی نو دی په دې قبر ځي اوس ابوبکر صدیق صاحب د امت ټول نیکۍ چې راجمع کړي د ابوبکر صدیق نیکو ته نه رسي خو هغه په موقع دا وی دا د هغې سړي قبر دی چې دی د خدای او د خدای د رسول نافرمانه و نو خو یې زوی و که نه نو په هغه بده ونه لګېده سړي د پلار خو کافر وي هم ستا خو پلار دی که نه نو هغه په جواب کې ورته وایي دا د هغې سړي قبر دی نو د حضرت ابوبکر صدیق پلار ابو قحافه نوم و چې دا د ابو قحافه نه نرم و او سخیت هم و ګوره جواب یې ورکړو که نه دا د ابو قحافه نه یعنې ستا د پلار نه نرم و او دسترخوان یې تیم زیات و اطعم الاطعام خلقو باندې ډېر خوراکونه خورولي وو او خلقو سره ابوبکر صدیق خفه شو رسول الله ته شکایت وکړو وی د خدای رسوله امر ګوره زما د پلار باره کې داسې وي نو هغه امر ته وی امره وی د پلاني نه قلار شه د ابوبکر نه قلار شه بیا ابوبکر ته ابوبکر تاسو چې د کافرو بد وایې که نه نو تعمهم بل تاسو چې عام الفاظ استعمالوئ سپیسیفیک کوئ مه یو سړی ځکه چې د دې وجې نه د هغه پلارانو د وجې نه بچو ته تکلیفي دا زما ستا لپاره یو سبق دی چې ستا پارټۍ یو کس دی اتره بلې پارټۍ بد وایې نو د هغوی یو ورکر دی نو خپلو ملګرو ته غلی شي د په مخکې مه وایې عکرمه د ابو جهل زوی دی ابو جهل نه نوره ناروا چې څوک ډېر خراب سړی ابو جهل نو د ابو جهل نه به زیات خراب څوک خو چې د هغه زوی عکرمه ایمان راوړ نو چې کله عکرمه را روان شو رسول الله صحابه ورته وی د عکرمه په مخ کې د ابو جهل بد مه وایې دا زما ستا لپاره اخلاقي سبق دی چې موږ به کوشش کوو چې که سړی زموږ سخت مخالف هم وي خو که د هغه خپل ورکر یا د هغې پارټۍ یو کس ناسي نو د هغه په مخ کې به سپیسیفیک د هغه بېعزتي نه کوو ابه زما خیال ساتي او زه به د هغه خیال ساتم دې ته وایي چې دا دیني نه پس بیا دنیوي نو د مور پلار سره چې کوم احسان معامله کې نو دنیاوي چې دا قبل الموت او بعد الموت د مرګ نه مخکې به ورسره څخه کول غواړي نمبر 1 خپلې پیسې او په هغه لګې د پلار سره به دا حساب نه کوي چې په علاج ما دومره پیسې ولګولې نو ته به څه وایې الله تعالی د الله رسول څه ویلي انت و مالک لابیکا ستا پیسې ستا د پلار دي ټیک شو نو چې ستا د پلار پیسې شوې نو ته به پیسې خپلې لګې دویم فیزیکل عملا کاغه هسپتال ته ځي نو بیا یې به کاغه بازار ته ځي نو بیا یې به د هغه څه شي تړه کېږي نو بیا یې به وایي که هغه بوتخانې ته ته نو راولی تی خو بیا یې ما نو ګوره فیزیکل سپورټ په وله ورکې او دریم دا چې سته به ورسره حسن سلوک خبرو انداز به دې ورسره ښیي که ستا د پلار په باره کې په مخکې به داسې خبرې نه کوې لکه څنګه چې د خپل دوستانو په مخ کې کوې ستا لهجه چې د دوست سره څنګه یي د هغې نه ډفرنټ پکار ده چې د پلار سره څنګه یي یکدم چې د چا لهجه د پلار مور سره داسې وه لکه څنګه چې د خپلو ملګرو سره یې دا بېادبه دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي اواز به م غټ نه راوکاږي دا شو د مرګ نه مخکې د مرګ نه پس به ورسره بیا څه کوې ګوره خلاصېږي تی نه دا ټو وی ټریفک دی مور پلار ته م وایي چې د دې خیال وساته خو تا ته م وایي چې د دې خیال وساته نو ته به یې څه کوې بالوالدین احسانا نښه پیرې نو نښه موږ پوره کوو نمبر 1 دینی نمبر 2 دنیوي نو په دنیوي کې د مرګ نه مخکې به ورسره دا درېښه کې پیسې به پې خپلې لګې د لاس وخپو خدمت به یې کې او لهجه به یې ورسره ډېره د ادبي د ژبې او د مرګ نه پس چې دی نمبر 1 دا دی چې د هغه کوم وصیتونه کړي به پوره کې نمبر 2 دا دی چې په هغه کومه قرضۍ هغه به ورکې
نمبر 3 دا دی چې هغه کوم منځونه قضا کړي د هغې کمپنسیشن چې کومه طریقه دا به کې. خو یو ګرانه خبره وکړې ما په حدیث کې لیدلې چې تاسو د خپلو پلارانو هغه روجې چې هغه نه نیولې یا به نیسئ. وایي چې هلکه وایي چې یو میاشت روجې نه نیولې، وایي چې روژه به یو میاشت به ته روجې نیسې. وایي چې ما هغې سړي وی که نه هغه فلم والا و، نه یو ښه سړي په خوب کې ولید، سینما یې وه، نو هغه ته یې زما بچو ته دوی ولې سینما یې بند کړی. نو هغې بچو پسې هغه راغلی پلارون مې په خوب کې لیدلی وی چې دا سینما ډېر ګناه دی، دا خو ما جوړه کړې وه. نو هغه وی ښه چې ده پیسې اخیستې نو کولاو وه، خو مړ شو که نه، اوس خو مونږ پیسې الو، او چې مونږ پیسې الو نو بند دي کو وی کون بند کړه. نو دې وجې نه روژو هغه حساب یې وکړي چې فدیه ورکړي. که حج ته پاتې شوی نو د هغه په ځای به حج کې. و اکرام صدیقهما، او د هغې کوم دوستان چې و که نه چې د هغې دوستانو خیال یې ساتي چې هلکه دې سړي خو تا ډېر خیال وساتو، دا زما د پلار دوست و، دې سره زمونږ. او صله رحمي چې د هغه مور یا د ستا پلار کومه رشته په کوم ترو لګي، دا زمونږ د مور خوری و، دا زمونږ د پلار وراره و، دا د هغه د تره زوی و. نو چې په دې حساب سره تا ته کومه صله رحمي چې د هغې خیال ساتي چې دا زمونږ د پلار خپلو، د هغې وصیت دا ټول چې جمع کړي تقریبا 9 ته جوړېږي، 9 پیرې راغلی او 9 پیرې به یې ته کې. خو که ته پلار یې نو بیا هم ګران کار به کول غواړي، چې اسانه نه ده، ځکه ګراني چې ده هغه اساني راولي. مشکل اسان، اسان مشکل. کم کار چې کړی و لکه ما د هغه خبره وکړه، د ایډیسن خبره وکړه چې هغه ګران کار کړی و، نو ما تا ته بلب شته. نو چا چې ځان کړولی و پیراسټامول ګولۍ یې ایجاد کړې وې، نو د ټولو خلکو په دې جمعې کې سر په سر دړي او اوس ښه شو، ولې و یو 2 پینډال مې ور واچولی دي که نه، دا چا ځان کړولی و. په اوړي کې چې خلک ګرمي نو خلک پکې ولګین، دا پکې هم چا ایجاد کړی و، ځان چا کړولی و. د مغولو بادشاهان چې وو بادشاهان، هغې ته هم ببوزې به خلقو واخو، پکې خو نه و که نه. که اپنډکس په پې راغی جومړه کېده به چاوده به، ځکه د اپنډکس اپریشن خو نه و که نه. ته نن د مغولو د بادشاه نه ښایې چې د اپنډکس پین دې راشي نو سرجن دله زر اپریشن وکړي، بلکې هارټ دله کولاو کړي، زړه دله راوکاږي او هغې کې چې کوم لارې بند دي هغه کولاو کړي، وایي ځکه خیر اوس مزې کوه. دا چا ځان کړولی و. نو ته به ځان کړی ایز ا پادر به څه کې چې کله تعالی خدای بچي درکړي نو یو طرف ته وایي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. الرټ اوسه ستا را بچي ستا دشمنان نشي. بچی چې ستا پیدا شو می بي فتنه، می بي چې ستا لپاره یو ازمایشي. او چې کله بچی تماچه راوکاږي چېرته به جنډه بدلې، که جنډه بدلې نه نو ما ته نوکري نه میلاویږي. ویې لکه زه 13 کاله په دې جومات کې پاتې شوی، ما دوره مې کار کړی دی، ستا لپاره یې وکړم. نو زه د کوره وځم، جو مور یې هلته کې شون وران کړی، جو خویندې وایي موږ نه ځو، جو وایي ځئ چې بدل وکړو. دا فتنتون دی چې ستا بچی ستا باندې باعث شي چې په تا ناروا وکړي، دې ته وایي فتنتون. چې تا ته هر وخت دا سوچي نو دې وجې نه وایي فاحذرو. د خپل بچي له به دومره دغه نه ورکړي، خلک وایي که نه هغه مدرسې له ځمکه ورکړي. جو سار پسې هغه سړی هم نقشې له سړی راولي، جو کاکا سار راشي وایي یاره زه خو واپس کېږم، ولې وایي زامنو مې بېګا راته وې چې که دا دې ورکړه نو ښه به نه وي، د هغې نه یې واپس کړي. ډېر ځایونه داسې شوي دي. د دې وجې نه چې ستا په ذهن کې دا یي چې زما دا بچي زما د جنت لار خرابوي، نو که فرض که ستا د جنت لارې کوټه کوله نو چې ته الرټ او هغې ته ووایي چېره نه په دې کې دې نه یم. واتقو نمبر 1. نمبر 2 دا ده چې دی چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، دې ته یو ته صورت تغابن وایي. تاسو کې چې کوم کسان قرآن ګوري تغابن مخکې دی او تحریم ورپسې دی. دا خپل بچي به د اور نه بچ کوئ، دا ستا ذمهواري ده. دې وجې نه وایي خپل بچي ته ښکلې ګړۍ راوړل، ښکلې ګاډۍ اخیستل، ښکلې تحفه ورکول، دا د هغه سره ښه نه دي. خپل بچي له ښه تربیت کول دا د هغه سره ښه دي. دې وجې نه چې ستا توجه ټوله په دي چې زما دا بچی ماله د اور نه بچ کول دا زما ذمه ده. د اور نه د بچ کول لپاره ټول پروسیجرز چې دي هغه ته استعمالې. دا بچی به ته 4 کاله چې شي د خبرو شین جومات ته به ځان سره بیایي. دې چې د 2 کاله شي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، چې د 2 کاله شي نو د جمانځه وینا به ورته کوي چې کړی دی که نه. مور انیا به وایي چې ای به وړوکی دی، خو دا مور انیا لیونی دي، دې قشانتې وایي چې وړوکی دی، چې دی لوی شي بیا سر منزله نه پاسي نو چې ته ورته پاسه نو وایي به وایي لا ډېره مودره وبه یې کي. نو چې کله پوخا دي وایي چې وړوکی دی، اوس هم وایي چې ډېره مودره چې وبه یې کي، نو کله به یې کوي دې سره به لږ زیاتی کوي.
لږ سخت پچې وسره. مرو اولادکم بالصلاة، ځکه چې قرآن حدیث کې بل ورپسې وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین، چې د 10 کالو شین بیا به ته سپېړه تنبې. دا ستا ذمواري ده چې د دې تربیت وکړې. هغه کارونه چې په هغې باندې دی دوزخ ته ځي هغه لارې به وله بندې وي. په څه باندې ځي؟ وی ګوره همیشه ما تاسو ته وي چې هر مشکل چې دی هغه آسان راوړي او هر آساني چې ده هغه مشکلات راوړي. د دې وجې نه وایي د جنت نه غیر چاپېره نو حجبت الجنتو بالمکاره، د جنت نه غیر چاپېره مشکلات دي، د جنت نه غیر چاپېره مشکلات دي. دا د الله رسول وایي وحجبت النار بالشهوات، او د دوزخ نه غیر چاپېره خواهشات دي. دی وجه نه چې الله تعالی چې کله جنت او دوزخ جوړ کړل نو فرشتو له یو ویزټ ورکو. نو فرشتو چې جنت ولید وی چې دې له خو به هر څوک راځي، نو بیا هغه مکارح ورته وښول وی چې دا مشکلات یې نو هېڅوک نه راځي. نو مشکلات به برداشت کې چې دا شپول کراس کې نو الو به جنت ته ځي. نو مختلف قسم له خبره کړیو چې دا کارونه څوک کوي اب جنت ته ځي، چې دا کارونه څوک کوي دا جنت چرته ډوتلی نشي دی. لکه مثلا لا يدخل الجنة قطات ولا يدخل الجنة منان، کم سړی چې ازبادول ډېر کوي دی به جنت ته نه ځي. وایي دا د سټ ته ګوره که نه دا د هغه سټ زمونږ د میخې په پویو باندې کړی دی ته ازبادول وایي. دا چې زمونږ کوټې له راغلی او د ډوډۍ نه ومونده وی دا د اجړ زوی دی داسې الفاظ به استعمالوي. وی دا خو زمونږ په دې پټي کې ته دا دوره کارونه وکړل او راځي ډکېږي. دا الفاظ چې څوک وایي دا سړی جنت ته نشي تللی. لا يدخل الجنة قطات ولا يدخل الجنة منان. او بیا ویلو چې خدای پاک چې د کومو خلقو نه ډېر زیات خفه دی او د دغه په نظر به ورته اډوګوري نه دا لا یکلمهم الله، خبرې ورسره هم نه کوي، ولا ينظر الیهم اډوګوري ورته نه، ولا یزکیهم داسې پلیت په مرې اډو پاکوي نه. و چې لکه دا لا بدقسمته څوک دی. داسې آسان خبرې دي. اسبال الازار، کم سړی چې په ځان پسې لنګ راکاږي، کم سړی په ځان پسې صادر راکاږي، د کم سړي پیسې چې دغه نه ښکتی د غرور په بنیاد باندې چې ته د خپل پینټ د خپل کمیز پرتوګ چې ته وایې چې تاسو کوی لکه پیسې اوچتې کوئ نه اوچته مولې دین وایي په دې کې راغلی خبر نه خو په حدیث کې دي. نو وایي دا دومره ضروري دي چې ستا بیهیویر چې دي که نه په هغې کې دی جزي. چې حضرت عمر صاحب خوږ شوی دی 3 ورځې پس په وفات کېږي، خلق یې تپوس له راځي د رزنکدن وخت نه شو نو یو نوجوان راغی نو رسول الله حضرت عمر صاحب ولیدو چې واپس شو نو هغه ورته وایي چې اوس ووتو نو حضرت عمر صاحب څه وایي علی بالرجل دا سړی ما ته واپس کړئ، دا سړی ما ته واپس کړئ. نو چې واپس یې کړو نو ته وایي بچیا دا پیسې دې ښکته دي دا اوچتې که ګوره په ځنکدن په وقت لکه وصیت شو دا اوچتې که نو فإنها اتقى لربک وانقى لثوبک. دا که دې اوچتې کړې نو یو خو به جامې پاکي ایو به ستا رب ستا نه رضا شي. نو ګوره چې حضرت عمر صاحب پې دوره خفه کېږي نو ته څه له مشروطي کې منان نه پرېږدي، اسبال الازار نه پرېږدي. بیا ورپسې چې بل وایي هغه سړی چې په دروغو په بیه کوي او قسمونه خوري، دکان کې ټول ورناس یې قسمونه خوري. نو چې ته په دې باندې پوه کې د خپل بچي چې دا کارونه به نه کوي ځکه قو انفسکم و اهلیکم نارا. او بیا تا ته دا ښوولې ده چې د خپلو بچو دپاره هغه ټول پروسیجرز به استعمالوي چې په کومه طریقه دي د دوزخ نه بچ کېدی شي ځکه دا ستا بچي دي، دا د الله امانت دی، دا تاله درکړی دی. د دې دپاره که ته په سکول کې په کالج کې او که په مدرسه کې خو چې ستا ټوله توجه دي چې دیران چېرته لاړ نه شي د دې تربیت پکې. نو تربیت دپاره یو پروتوکول ښوولی او دا به وایو د هغې نه پس بیا بس کوو. هغې کې هغه په صورت لقمان کې وایي څه کارونه به کول غواړي نو په هغې کې هغه کارونه ورته ښیي. نو ډومبی ورته څه وایي وایي چې اسے شرک سے بچاو، د شرک نه د بچ کېدو دپاره به ورته څه وایي یا بنیا غالبا تاسو له به درځي لا تشرک بالله. نو چې خپل بچی ستا بچی چې دی د توحید علمبرداري کم سړی چې وایي که نه چې د ده دپاره دوزخ ته ځم دا د شرک خبره کوي. وایي دی به ولې ما په قبر کې نور سملي دا د شرک خبره کوي ځکه د خدای سره به هېڅوک نه برابری، د الله سره به هېڅوک نه برابری.
کله چې د الله سره جنگ راشي بیا به ته د الله سایډ هلې ادروایز ته به بیا د شرک کې. نو لومبنۍ خبره چې خپل بچي ته د دا وښې نو بیا ورته څه وایي د مانځه نه فورا بعد به بیا څه کوې د هغې نه پس چې بیا کوم چل ورته ښوولی په صورت لقمان کې نو هغه ورته وایي چې فکر آخرت پیدا کرو. څه ورته وایي یا بنیا انها ان تکو مثقال حبة من خردل فتکن فی صخرة. کو یو خاص عمل دی وکړو لږه که ډېري خو هغه به د قیامت پر ورځ راځي نو اس کو آخرت کا فکر دکھاؤ. نمبر 1 څه شو اسے توحید سکھاؤ. نمبر 2 څه شو آخرت کا فکر دلاؤ. اور نمبر 3 اسے نماز پہ لگاؤ. نو یا بنیا اقیم الصلاة. درې شو نو څلورم ورته بیا څه وایي وامر بالمعروف وانهى عن المنکر اسے تبلیغ پر لگاؤ. دا څلور دا دومره ایزی ټو انډرسټینډ د ټول نه مخکې اسے توحید سکھاؤ ورپسې اسے آخرت کی فکر دلاؤ. نمبر 3 اسے نماز پہ لگاؤ. نمبر 4 اسے تبلیغ پہ لگاؤ. سلور شو. پنځم نمبر خبره دا آسان دی دی مخکې کړي دي اسے صبر سکھاؤ واصبر علی ما اصابک. ګوره دا 5 کارونه چونکې آسان وو نو دا آسانې جملې د دې لپاره استعمال کړي. وی دا سوای وی په دې دغه کې چې امتحان کې چې کله سوالونه راشي که نه نو پروسیجر دا دی چې ممتحن ورته وایي چې هغه ګران سوال وروستی کوي او دا آسان مخکې کوي ځکه دا ګران سوال به ستا نه ټایم هلي. د دې وجې نه د حدیثو مفهوم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به 2 کارونه مخې ته شو یو به آسان او بل به ګرانو نو آسان به یې څه کوو مخکې کوو به. مونږ چې ایز ا سرجن اپریشن یې کوو نو اپریشنو لیست دی نو چېرته پکې دغه دي هیمرایډ دی لکه هیمرایډ ته څه وایي بواسیر دی نه هغه آساني یا اپینډکس دی نه دی خو پراسټیټ ورته وایي دا ګراني. نو موږ پراسټیټ وروستو کوو نو وایي چې هلکه سپیکر صاحب پکې ټلیفون کړی او مولانا پلی غفور صاحب ټلیفون کړی چې دا کیس مخکې کوي. نو سرجن صاحب ته وایي چې وی به هغه به ټلیفون کوي خو لانګ کیس چې دی اوږد کیس چې دی دا به ورستی کې او شارټ کیسونه مخکې کې او زمونږ دا مخکې کوي نه مولوي صاحب ته نه پوهېږې په دې خبره دا ګران دی دا کیس چې وروستو وي نو کو ټایم یې ډېر واغه جو خیر دی. دغه شان الله تعالی په صورت په دغه کې صورت لقمان کې دا پروسیجر استعمال کړی 5 تا لنډ وي او شپږمه خبره چونکې اکرام مسلم دی نو هغه چونکې ګران دی ځکه مسلمانانو په یو بل رایخي که نه نو هغې دپاره جملې هم ډېرې وویلې او اخر کې کېښود هغه او یې که نه تبلیغ کې په ریونډ کې یو کس و نو بل بسترې ترې ډډه والې وه نو هغه ورته دا زما بستره ده نو هغه د تبلیغیانو هسې وایي 6 کوئ 5 لکه اکرام مسلم دومره ګران کار دی چې خلکو د یو بل نه په دې ګیله پیدا شي او واقعي ګران خو ځکه دی ګران ځکه دی چې الله تعالی د هغې لپاره ډېرې جملې ویلي. اوس ورته ګورئ دا اکرام مسلم دی جملو ته ګورئ نو هغه ورته نمبرۍ ورته څه وایي وایي د هغې لپاره بیا نمبر 1 ولا تسعر خدک للناس بدتمیزه کېږه ما. یو جمله چې ستا کوټۍ هر وخت ترې وي او دا مصیبت دا دی چې د سکولونو کالجونو د سړی لاړ شي که نه هلته لږ ښی سړي ته وایي چې سر تاسو څه وایې زه څه هیلپ وکړم په دې هاسټلو ماسټلو کې لاړ شي خو زموږ په شان د مذهبي خلکو له لاړ شي نو کوټۍ داسې ترې وي چې سړی و چې خدای پاکه یورپ کې زه یو ځای ته لاړم یو میډم ناسته وه نو ما هغې میډم چې زه ولیدم ما ته وې واټ از یور پرابلم نو ما ورته زما نه پلانی شی پاتې شوی دی ما له یو کمره په کار ده خو پیسې را سره هم نشته زما هغه پیسې په ځای کې بندې پاتې شوي نو هغې داسې خوږ ما ته وې هیو یو اني آیډنټیټي ستا د پېژندو څه نښه شته چې زه وپېژنم ما سره یو کارډ وره ډاکټر یې هغه ما ورته ویم هو دس از سفیشنټ دا د هغې رویه وه. بیا زه ما جومات کتو هلته جومات ته چې زه منزل تلم نو هلته خو جومات نه لکه انډرګراونډ کې چېرته یو کمره وه چېرته نه وتم هلته چې مولوي صاحب ناستو ما ته ایسې کتل ما ته وی جوتے باہر نکالو ما ورته ګوره بیهیویر میں کتنا فرق ہے وی چې دغه خلق ځکه شته دی چې یو خو د هغو اخلاق ښه دي یو هغه دیانتدار دی هلته ته نه شي لیدلی چې چېرته هغوی به بډې کړي دا ایډورډ کالج دی دی پرنسپل بار ته راوتی وی دا ولې ګڼه ده دا خلق نقل له راغلی و چې خپلو کسانو له نقل ورکړي د حال نه غیر چاپېره چې دا کم کسان ولاړي دا صرف په دې پاکستاني معاشره کې پای کې نه نقل نه پېژني یو دیانتدار درېیم هغې محنتیان دي داسې نه شي کېدی چې په 8 بجې ډیوټي او هغوی په 9 راشي د دې سوال هم نه پیدا کېږي دلته چې ته په 10 لاړ شي هم پوره ده 12 نه خواخو باړو یې نه د دې وجې نه خدای پاک په هغو ورځ راوستې ده
نو دیو اړومبنه خبره سره په اکرام مسلم کې سټکه ما وی بدتمیزی غلی الناس نو بدتمیز نه بنو. نمبر 2 ورته بیا سو اکرام مسلم کې چې ورپسې سوی ولا تمشي فی الارض مرحا، ډیر په نخرو مگر ځا وکړ کر نه چلو چې دې تلونه دې پته لګي چې را څوک را روان دی. دیو جن خپل بچو ته دا سبق وښیه چې بدتمیز هم شه او دا تله دې مستا داسې نه چې خلق وایي چې څه فرعون را روان دی. وی یاره دا سټایل دی زما راتلو، نو سټایل به دې لږ ښه کې. 2 وشو. 3 نمبر له اوس بیا ورپسې وه ورته وایي ان الله لا يحب كل مختال فخور، تکبر نه کرو. وی دا سالم دی مړو پلانې پکې چا راوستی. وایي زه پکې اړو څوک حسابوم نه. وایي ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم. اکثر موږ چې دا واړې وړو چې جنګ یې که نه یو بل ته وایي ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم. وایي دا چرته چاته مه وایه. درې ګوره هغه کې یو جمله وه، دلته کې 4-5 جملې دي. نمبر 1 جمله لا تسعر خدک للناس، نمبر 2 جمله ولا تمشي في الارض مرحا، نمبر 3 جمله ولا تمشي في الارض مرحا، اور نمبر 3 جمله ولا ان الله لا يحب كل مختال فخور، تکبر سے نہ چلو. اور چوتھا جمله ورته سوی وقصد فی مشک، میانه روی اختیار کا، لکه د سړو په شان ځه خپل لایف سټایل داسې جوړ کا چې خلق درته وایي چې راجزه سړی دی، ډېر متکبره نه دی. او په اخر کې ورته بیا دا 4 شو. 5 نمبر ورته وایي چې شور به ډېر نه کوې. نو څه ورته وایي وغزوز من صوتک، څه ملک دې په سر راغستی دی، خلق د تشتی نه دور لوډ سپیکر دې لګولی، دومره چغې وښې، ته به وایي ګینې چې ټول مخلوق ترې کړی، خلق په سر د مانځه نه پس شور راخ کړی او ټول خلق د خوب ووږ باسې او خلق خپل ذکر اذکار ته نه پرېږدي. ډېر شور مه کوه که نه. اخر کې ورته بیا څه وایي ګدا نه بنو خر د نه، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ته ویلی چې سورت لقمان کې د اکرام مسلم دپاره 5 پوینټونه دي. نمبر 1 چې ته به څه نه کې بدتمیز نه کرو، لا تسعر خدک للناس، دا به پلاران خپل بچی په دې باندې راولي. نمبر 2 به څه کوي وکړ کر نه چلو، ولا تمشي فی الارض مرحا. نمبر 3 به بیا صحیح تکبر به نه کوي، ان الله لا يحب كل مختال فخور. او نمبر 4 څه دی چې شور به ډېر نه کوي، وغضض من صوتک. نمبر 5 څه دی میانه روي به اختیار کې، وقصد فی مشک. او اخیری خبره چې دا هغه ده چې ګدا نه منو، ولې ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین اواز د خره دی. دا د پلارانو ذمواري ده، هغه د بچو ذمواري وه. ګران کار به کوو چې اسانۍ راشي، اکو فرض که ګران کار موږ نه کوو نو بیا به آسان کوو، او اساني کارونه چې دي هغه مشکلات راولي. الله دې په پاکستان رحم وکړي، الله دې په موږ رحم وکړي. الله دې تاسو د اجر درکړي. دعا وکړئ چا چې دې دپاره محنت کړی خدای دې هغې له اجر ورکړي. الله دې د دې په برکت په پاکستان رحم وکړي. الله دې موږ د دهشتګردۍ نه، د ګرانۍ نه او د دې بدامنۍ نه بچ کړي. الله دې زموږ د دې ملک حفاظت وکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.